یو ښځه یو خاوند او ډېر زیات ښایسته و هندوان و. د دوی چې کله بچی وشو نو هغه د رنګ نه ډېر انتهایي زیات تور و. دوی ډېر پریشانه شو چې آیا موږ خو ښایسته یو زموږ زوی ولې تور دی. دوی دا فیصله وکړه چې په دې مسلو کې مسلمانان ډېر زیات ښه پوهېږي دا تپوس هغو نه کوو. ډېرو مدرسو منو چې لیدل دارالعلوم دیوبند ته لاړل ډېر غټ غټ علماو سره میلاو شو هر چا ورله صحیح جواب ورکړ و د دوی د زړه ته تسلي میلاو نه شوله. اخر چا ورته وی چې دلته ابوالکلام آزاد صاحب یو ملا دی هغه خواته لاړ شئ هغه به تاسو ته د دې جواب صحیح راکړي. دوی چې کله لاړل او خپله دا خبره وکړله نو ابوالکلام آزاد صاحب ورته ووی چې د دې بچي مور سره ماله ملاقات وکړئ. کله چې امور ولا خواته راوستله نو مور ته وی چې کله دا بچی ستا په خېټې و آیا تاسو تور شي ته خو نه دي کتلي. نو هغه ښځې ډایرکټ دا ووی چې زمونږ کور کې یو بت دی او هغه د رنګ نه تور دی ما به همیشه د هغې عبادت کوو سهار چې به پاڅېدم د هغې عبادت به ما کوو. نو ابوالکلام آزاد صاحب رحمت الله علیه وفرمایل چې کله هم د ښځې په خېټې بچی او دا ښځه چې شي ته ګوري هغه اثر په هغه بچي باندې کېږي څه ته چې هم ګوري لکه ځکه بیا علما وایي چې کله هم د ښځې په خېټې بچی نو دې له پکار دا ده چې دا سورت یوسف تلاوت کړي. بیا عطاءالله شاه بخاري رحمه الله تعالی نو چې کله پیدا شو ډېر زیات یې ژړل چې عالم لبوته چې دی ډېر زیات جاړي نو عالم ورته قرآن شروع یا په قرآن باندې داسې غلی شو بالکل غلی شو. نو هغو تپوس وکړو چې آیا په دې قرآن ولې غلی شو قرآن باندې ولې غلی شو دی. نو هغه ملا وفرمایل چې آیا تاسو تپوس وکئ چې د ده عطاءالله شاه بخاري رحمه الله تعالی مور چې ده د حافظه ده او که نه. نو هغوی حافظه ده وي دې ځکه جاړي چې د ده مور کله چې دې په خېټې و نو هغې کثرت سره قرآن ویل دی نو ده باندې قرآن اثر دی. د مور په خېټې چې بچی د اولنی شټپي دې سره وایي چې مور څه کار کوي مور څه حرکات کوي د هغې اثر په بچي باندې کېږي. او بل شټپ ته وایي چې کله پیدا شي د پایوش بل شټپ ته کله چې پیدا شي کله چې ماشوم دنیا ته راشي. رابعه بصري نه چا تپوس وکړو چې ته دومره نیکه ولې اخر دې کې څه راز دی. نو رابعه بصري وفرمایل چې زه داسې نیکه یم 2.5 کالو کې زه چې کله وړه وم کله چې ما پیس کړل نو زما مور د بغیر اودسه نه ماله پی نه دي راکړي. نو ګورئ ملګرو 2 شټپه دي کله ماشوم د یو ښځې په خېټه مني او ښځه هغه ټایم څه کار هم کوي د هغې اثر په هغه ماشوم باندې کېږي چې هغه څه کار هم کوي. نن سبا تاسو وګورئ ښځو په لاس کې موبایل دي ریموټ دي یوټیوب یې ګوري ګیمونه ګوري نو آیا د هغې اثر به په اولاد باندې څه کېږي. دا اولنی شټپ چې دې ټایم علما لیکي چې دا سورت یوسف وي نو الله تعالی به والله ښایسته زامن ورکړي نیک زامن به ورکړي دیندار زامن به ورکړي. په دې ټایم کې ډېر زیات عبادت پکار دی ځکه دا اثر ډایرکټ په بچي باندې کېږي. او دویم دا دی چې کله ماشوم له دا ښځه پی ورکوي نو ډېر احتیاط پکار دی. دې ټایم کې کنځل یا داسې جګړه دا کیسې میسې نه کول پکار او خاص خیال د دې ساتلی چې په پاکۍ حالات کې پی ورکړي.